د جمعیت علماء اسلام تحصیل مندن د سوري لاندې په سورا کلی بسم الله مسجد کې د تحفظ ناموس رسالت باره کې یو تقریب تابع شوی و. د تقریب مشر میلما د جمعیت علماء اسلام صوبائی نائب امیر سابقه ایم پی اے مولانا مفتی فضل غفور و. په تقریب کې ناظم سوراول مولانا انور خان حقانی، مولانا مجیب الرحمن حقانی او مولانا بحر الحکیم نه علاوه د علاقې علماء او عام ولس ګډون کړي وو. تقریب ته مولانا مفتی فضل غفور، مولانا انور خان حقانی، مولانا مجیب الرحمن حقانی او مولانا بحر الحکیم خطابونه وکړل او د قران او حدیث پر رڼا کې په عقیده ختم نبوت رڼا واچوله. مقررینو وی چې زموږ د ټولو ایمان دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله هیری نبی دی او بل نبی دنیا ته راتلو والا نشتا. مولانا انور خان حقانی وی چې داسې رنګه پروګرامونو مقصد ولس کې بیداری راوستل دي. کې شکریہ ادا کوو او تاغې نه وروسته د نمبر کلی کې د ختم نبوت په نوم باندې پروګرام وشو. د ډېرو علماء کرامو تشریف راوړی او زموږ مهمان خصوصي د جمعیت علماء اسلام جمعیت اسلام د امیر استاد محترم مولانا مفتی غفور صاحب هغه ډېر بهترین بیانات وکړو. د دې محفل او د دې مجلس مقصد هغه په ځوانانو کې د ختم نبوت دغه شغله را برول دي او دغه شان په دې باندې خبره کول دي چې کوم حمله زم په ناموس رسالت باندې کیږي، لہذا هغه مخې ته کول دي چې دغه ختم شي او دغه پروګرامونو مقصد خلکو کې ایمان تازه کول دي، د خلکو ایمان چې هغه چتول دي او د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت پر ځان وړاندې کول دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به دې عمل زموږ خوشاله شي او د قیامت پر ورځ باندې هغه زموږ لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره شفاعت وکړي. ये जो मोहम्मद मीन परवान